بسم الله الرحمن الرحیم. فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب یو ښه کاوش روان کړی دی، یو ښه طریقه روانه کړې ده، ملک یو ښه طرف ته چې کوم دی روان دی. او زه امید لرم چې یاره داسې هغه داسې یو طریقې کار جوړ کړی دی چې مختلف ملکونو دی مخکې چې کوم دی د نن 15 کاله 10 کاله 20 کاله مخکې زموږ دې ملکونو سره ډېرې زیاتې رابطې نه وي، ځکه چې دا زموږ پړوسي ممالک وو. دا ممالک چې کوم دي په موږ ځان نه غرضه کړی وو، نو پاکستان ته ډېر غټ زیات نقصان و. فیلډ مارشل چې راغلی دی نو دا داسې طریقې کار دی چې دی به لازما پړوسي ممالکو سره رابطې ساتي، چې دې رابطې هغې سره ساتي نو په هغه ترو باندې به زموږ ملک ته معیشت هم به ښه کېږي او په مزه مزه به ښه کېږي. داسې خو یکدم نه ښه کېږي. بیا حمله وکړه، څه جواب ورته ویل پکار دی؟ یاره بالکل د دې به اپوزیټ جواب وي چې مکمل د دې حملې بھرپور جواب ورکړي، بلکې حمله نه بلکې باقاعده چې د دې بھرپور جواب ورکړي شي چې دغه خلک لازما د زموږ د دې آرمي نه، زموږ د پښتنو نه، زموږ د دې نه دا خلک ته په امان کې شي. جنرال عاصم منیر صاحب یقینا موږ د هغوی قیادت ته سلام پیش کوو. هغه چې کله نه راغلی دی نو لومبي خو الحمدلله هغوی دلته په پاکستان کې یو مستحکم هغه خپل اداره مستحکمه کړه او پاکستان کې چې د هغوی کوم فرایض هغې په ښه طریقه باندې ادا کړل. او بله دا چې هندوستان سره هغوی کومه جګړه وکړه نو په تاریخ کې به داسې عبرتناک شکست ولا جاني ورکړی. او بیا د هغې نه پس چې کله طالبانو په افغانستان نه د پاکستان په سرحداتو حمله وکړه نو دوی ول حق ځای نه وویشتل چې کوم ځای کې فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان نور عام خلکو ته بالکل سینې دی ویلې. خو موږ دا مطالبه کوو چې قطر او ترکیه دې په دې معاهده باندې نظرثاني وساتي چې آینده هغوی زموږ پاک سرزمین باندې د حملې کولو څه جرأت ونه کړي. بالکل زمونږ ایجنسیانې او په خصوصي توګه باندې زمونږ آرمي چیف هغه ډېر اکټیو سړی دی، ډېر ذهني سړی دی، په هر څه شیز باندې د هغې نظري او زه امید د دې نه دا ساتم او بالکل دی مې پې پوخ یقین مې دی پې چې انشاءالله دې کم پراکسي وار چې کم روان دی نو دې کې به دې کامیابېږي، زیات تر کامیاب شوي هم دي. د قطر معاهده کې خو به څه چال نه وي د افغانانو؟ یاره که چال ویمه خو زمونږ ماشاءالله زمونږ آرمي چې څومره په هر یو شیز باندې اکټیو ده، نظر سادي په خاص شیزونو باندې، نو دې له څوک دوکه نشي ورکولی.